مالک یوم الدین. الله هغه ذات ته چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه به دی. مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزاء. الله به مالک وي د هغه ورځې چې په کوم ورځ باندې به دنیا ته سزا او جزا تقسیمی. تیر شوی شی چې دی هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلونکي شي ته. قرآن کریم د ماضی صيغه ځکه وویله چې دا قیامت داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی. نو تیر شوی شی زیات یقیني وي نسبتاً راتلونکي شي ته. نو الله فرمایي چې داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی. اوس دا به کله وي او څنګه ورځ به وي الله دې امان راکړي. کله به وي نو قرآن کریم کې راځي چې 5 خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. 5 سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه. قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ وي په کوم تاریخ وي. علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي. قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې ته هم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دام ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. اوس تاریخ به څه نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام. بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او که جنای ده. دا پته ولګی چې دا الک دی او که جنای ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. څلورمه خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړی او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم په لاره کې دې لاره ووایي
اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم، په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي، په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال راغی چې دکان ته ځم، نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اٹیک وشو، دکان ته هم نه رس روانه چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیزا او لګېده، دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبات څه کار کوم. اراده د خیر کړی ورپېښ شر شي، اراده یو څه کړی ورپېښ بل شي. دا څلورم خبره. وما تدري نفس بأي ارض تموت. پنځمه ده الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زه به کوم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلات سکه، بادشاہان هم په دې قادر نه دي چې مونږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علماء وايي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی، आवाज به وشي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ الله دے چاغه یو دے او داسې په قهر دے. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی، دا ورځ به یوه ورځ وي، او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علماء وایي چې 50,000 کاله به په دې رنگ نه، 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر. دا حساب ولګوئ. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر. داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر. داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر. او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي.
داسې حساب وکړي چې د هغې یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمره، یوه ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑه کال وي. یوه ورځ څومره؟ 15 ارب او 50 کروڑه کال به وي یوه ورځ. او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناستې ځای به نه وي، دا 15 ارب او 50 کروڑه کاله به ولاړ وي. نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار، دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص. دا به یوه ورځ د دې انور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته وي. دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي. او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسحر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی هغه کټوای وي، خوټ کېږي به. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي، دومره د خوف او د یری ورځ به وي. یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیري شي. السماء منفطر به، او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعة هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. پټنګړی بیرون کچېری ګیټ اشرف روډ سریف اخلی خان ناصر خان کیسر هاوس پیښور ښار. په دغه ورځ باندې به ډېر کارونه کېږي خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېږي. او داغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟
عزیزانو دجال یو دا سے شے دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسیږي په دې سمندر کې حدیث کې راځي چې دا هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلې پروت دجال سره خبره اترې چې وشوي او د بیا راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانو چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی شان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے زه پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم دغه تا گویا کې دجال وای نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال با چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ دا دنیا به ورپسې وي خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځې کې ډېر عجایبات دي او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې راوځي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بل ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه او د ده د قتل د پاره به عیسی علیه السلام را کوشي عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي نو عیسی علیه السلام به را کوشي د دجال د مرګ د پاره په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره علماء وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے با عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه
نو عیسیٰ علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی وي او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ترا روان ہے. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بني آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې ده دا به ټول بار راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه وتلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک دی؟ و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله د چرته د سړیتوب خبره نه وه کړې. بله به کوه په دې خوله کې نستو، دوه به پې جنګول، دوه به په جنګ کړه، ده به تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده
نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسې. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس کی چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې حساب شروع کول پکار دي. که زمونږ فیصله د جهنم وین چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لرې شو. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي.